بسم الله الرحمن الرحیم. امید د تاسو بخیر، حالات په برابرۍ ټیک وای. زه نن تاسو ته یو ډېر اهمه خبره مخې ته راوړم. اصل کې خبره دا ده چې زما تاسو سره په سوشل میډیا باندې ډېر زیات یو ښه تعلق جوړ شوی دی او زه دا غواړم چې هغه خپل حق ادا کړم. تاسو ته چې کوم دینو څه خبرې مخې ته راوړم ډېرې زیاتې ضروري دي. دا اوس یو نوی رول جوړ شوی دی، نوی قانون جوړ شوی دی او دا قانون نن ماته په ټیبل باندې پروت دی. د دې تاسو ته صرف د یو څو پیجز ښیم. دا وګوره، دا یو رولز راغلی، دا مونږ ته بالکل دا فارمیټ راغلی دی، دا فارمیټ دی، ټیک ده. دا بیان دی پکې، بیا دا فارمیټ دی. د دې رولز مطابق تا چې کوم اوس د سوشل میډیا باندې چې کوم خلک دغه کوي، دا کم دا بکواسیات چې کوي، کم چې دا غلط فیک آی ډیز استعمالوي او څوک چې مطلب د سټیټ او د یو بل عزتونه اوچالوي، نو د هغې دپاره یو رولز دی، یو آرډیننس راغی او دا آرډیننس ډېر زیات انتهایي خطرناک دی. نو دې کې به د چا نان بیلیبل ضمانت پکې هم نه کېږي او دا ریلیټډ ټو سایبر کرائم دی. نو دا ایکټ ما مخې ته راغی، دا ما ته نن راغی، په ټیبل پروت دی. نو ځکه تاسو سره په دې باندې خبرې کوم چې مهرباني وکړئ په انټرنیټ یوز کولو کې، په وټس ایپ یوز کولو کې، په پیجونو یوز کولو کې، په لایو سټریم باندې په حاشي خورولو باندې، په لایو سټریم په حاشي خورولو باندې دا یو ښه زبردست قانون جوړ شو. نو بیرونی ملک کې خو زموږ صدقه نشته، خو چې پاکستان کې کم کسان موجود دي نو دا د هغې پوره بایوډیټا کمپلیټ جوړیږي به. او چې څوک ګالم ګلوچ کوي، کنځلې کوي، بې بربنډي کوي، بې عزتي کوي او داسې فحاشه گفتگو کوي یا فحاش کارونو کې انوالو وي، نو د هغې دپاره ډېر سټرکټ قانون جوړ شو. او دې کې دا نان بیلیبل کیسونه دي، دې کې به تاسو بیا د حکومت نه هېڅ قسمه څه هیلپ نشئ اخیستی او دې باندې دا متفقه فیصله شوې ده چې دوی ته به مونږ سخت نه سخت سزا ورکوو. نو مهرباني وکړئ، تاسو کم کسان چې په لایو سټریم باندې راځئ، تاسو چې کوم په یو بل ته په وټس په دغه باندې کوم کنځلې کوئ، کوم بې عزتیانې د یو بل کوئ، نو ستاسو خو دا خیال ده چې ګینې بس داسې تېر شو او د دې مونیټرنګ کېږي، دې دغه کېږي. لہٰذا بینګ پاکستانی، بینګ پښتون، تاسو د سټیټ خلاف یا مطلب دی چې د ادارو خلاف یا داسې مطلب دی هر هغه څیز چې په هغې ستاسو د شخصیت بې عزتي کېږي، ستاسو د حکومت بې عزتي کېږي او ستاسو د عزت بې عزتي کېږي. لکه مطلب دا ده چې کنځل ویل، بدې ردې ویل، ګنده خبرې کول، فحاش خبرې کول او دې باندې چې کوم دی د دې ایکسچینج کول له یو بل سره، په دې ډېر شدید پابندي ده. او دا ایکټ مطلب دا دی تاسو غریبانان یې یا جزانان یې، جذباتو کې مو څوک رانولي او یو بل ته کنځلې، ګالې ګلوچ، دا سیسټم پرېږدئ. دا یو ښه میسج در کوم، ایډوانسو کې در کوم او زه خپله دا یو هغه ګڼم چې تاسو ته اګاهي در کړم. واقعي د اګاهۍ نه وروسته په دې کې کریک ډاونز وي او ډېر یو شدید کریک ډاونز وي. نو ځان د بهتان نه، د فواحشاتو نه په انټرنیټ باندې، په ګروپونو باندې د دې نه وساتئ او که څوک د یو بل سره خبرې کوي هم ډېر په پازیټیو اندازې کوئ. زما خو هسې لایف نشته، خو ستاسو دپاره دا خبره کوم چې دا تاسو مهرباني وکړئ، ګالم ګلوچ، دا څیزونه، دا فحاشیانې او که دې کې سرکاري خلک ناست دي او که غیر سرکاري دي، که هغې کې فنکاران دي، که په هغې کې هر څوک چې دي، خو چې کم سړی فحاشي خورئ او کم سړی د پاکستان نوم بدناموي، نو د هغې دپاره دا 8 پیجز جوړ شو زما خیال دی. او دا یو آرډیننس دی، د دې نه تلل بیا مشکله دي، د دې نه ګران، لکه مطلب دی چې وتل بیا داسې آسان نه دي. ځان د جیل له ټولو تنبو نه وساتئ او دې باندې عمل وکړئ. مهرباني. السلام علیکم.